داسې ده صاحب چې دا مونږ څومره علمونه اوس زمونږ سره دي نو دا ټول د کتابونو په وسیله تر مونږ را رسېدلي دي. هغه که آسماني کتابونه دي او که ځمکي کتابونه دي. دغه ټول کتابونه چې دا د علمونو خزانې دي او کتابونه دریابونه دي. په کتابونو کې دننه علمونه پراته دي او دا چې څوک زده کول غواړي نو هغه د لوستو نه بغیر نه زده کېږي. او زمونږ په دنیا کې زه ګورم اکثر په یورپ کې ما کتلی دي چې هلته به په ریلګاډي کې یا چېرته په پبلک ځای کې به لګېدلي وای فای به لګېدلي لیکلي به یې چې فری وای فای موجوده ده خو څوک اړو په موبایل کې ګوتې نه وي ټول لګیا کتابونه ګوري او موږ ته وای فای نه موږ په ډیټا باندې لګیا په موبایل کې ګوتې وو نو زمونږ او د هغې په پرایارټیز کې فرق دا دی. ما په کراچۍ کې لیدلي په کراچۍ کې کوڅه په کوڅه لایبررۍ دي. تاسو که څوک په کراچۍ کې اوسېدلي نو هلته لایبررۍ جوړې شوي دي او باقاعده کتابونه پکې خلک ناست دي او لولي پکې. نو زمونږ دپاره داسې قسمه کاروبار داسې قسمه روزګار چې دی دا ډېر لوی غنیمت دی چې زمونږ شاعر ادیبي چې د کتاب د عظمت نه د کتاب د حرمت نه د ژبې د قدر و قیمت نه خبري نو اعلی بیا دا کار چلیږي. او داسې خلکو ته خلک لیوني وایي. نو سمیع الله ګران چې دی هغه زمونږ یو لیونی ملګری دی او داسې لیونی دی چې د خپلې ژبې او قام خدمت هم کول غواړي او روزګار هم کول غواړي. نو هغه روزګار او خدمت دواړه یو ځای کړي دي. نو الله دې وکړي چې دغه روزګار یې ښه رواني او چې کله دا سیلاب تیر شو نو د دې نه پس مونږه ټولو ملګرو د ده سره د نورو ملګرو سره چې د چا تاوانونه شوي نقصانونه شوي د هغوی سره مو په زړه کې دننه ژړل او یقین وکړئ چې کومو ملګرو ته مونږ لاس رسولی شو کومو ملګرو ته مو اطلاع کولی شوه تسلي ورکولی شوه نو د هغې کوشش هم کړی دی او دغسې د ګران دا کاروبار بیرته بحال کېدل او بیرته روانېدل چې دي دا زمونږ دپاره د پښتو دپاره ډېره نیکمرغي ده. داسې ده چې مختلفو کاروبارونه د مختلفو مرکزونو نه خورېږي که نه نو د کتابونو د خورېدو مرکزونه چې دي نو موږ ورته ویلی شو چې دا خپرندویې ټولنې دي که نه پبلیکیشن هاوسز دي. سوات د ډېر وخت نه د پښتو ادب مرکز دی د ریاستي دور نه دلته د پښتو سره د خلکو ډېره مینه ده. دلته د پښتو دپاره ډېر کار کیږي. کتابونه د نن سبا ضرورت دی خو مسله دا ده چې لکه د کتابونو کتونکي دې طرف ته راپارول دې طرف ته د هغې فکر راګرځول بیا په داسې مطلب دا دی چې په ښکلي بڼه کې په جاذب شکل کې کتاب چاپول او هغه اغستونکو ته رسول په ارزانه بیه رسول د هغې دپاره په هغې کې خوند پیدا کول دغه ټول څیزونه داسې دي چې دا د مارکیټ غوښتنې هم دي او دا زموږ د ژبې د کتاب ضرورت هم دی. نو دلته بیا په نوي دور کې د یو داسې خپرندویې ټولنې ضرورت او ګران دغه خبره محسوسه کړه دلته یې خپرندویه ټولنه شروع کړه چې په هغې کې د پښتو کتابونه هم دغه شانتې چاپ کیږي کوم چې ما ذکر وکړو.